بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو قاري صاحب محترم سره ولاړ یو دغه مدرسې ته راغلي دغه طلاب دي ستاسو د وړاندې دي برای ایصال ثواب د سواتي فاونډیشن نه دي ته دغه مفت قرآن شریفونه چې کوم دي دغه ورکو ټولو مسلمانانو ورونو ته مې دغه درخواست دی چې تاسو ټولو مسلمانانو ورونو ته مې دغه درخواست دی چې تاسو زموږ سره کومک کوئ د دین چې دا کم بزګري دي انشاءالله دې ته به موږ دغه قرآن شریفونه رسو. خلار راشه ځي ښه خلار راځي خلار راشه ما شاء الله خلال راضي يو قاري صاحب محترم دغه کوم خلک چې زموږ سره مرسته کوي دي ټولو ماشومانو ته او خصوصي تاسو دغه خلک په دعا کې ساتئ. قاري صاحب ته رانږدې کړئ چې یو څو بسم الله الرحمن رانږدې کړئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو کې بهترین کس هغه دی چې په خپل قرآن زده کړي او نورو ته یې ښایي. نو دا هغه بهترین خلک راغونډ شوي دي. بل حدیث کې وایي تاسو یا په خپل علم وکئ علم حاصل کئ او یا که داسې نشي کېدی نو طالب علم چې نشي جوړېدی عالم جوړ شه بیا طالب علم او که نه دا خدمتګار جوړ شه. نو دا باید په دغه سلسله کې راغلي دي چې د دې خدمتګاران دي د قرآن مجنونه راوړي د سواتي فاونډیشن د طرف نه. نو د پیغمبر علیه الصلوة والسلام دا کوم حدیث چې دی په دې کې دا خلک هم راځي کوم چې د دې خدمت کوي. بیا دویم خدمت دا کوي چې کوم ضعیف قرآن مجیدونه یې دا دفن کوي او دا ښه خبره ده ځکه چې خلکو دې سیندونو وغیره ته ګزار کړي نو هغه سایډونو ته لاړ شي نالو او داسې سیندونو په غاړو باندې په سخاوالو کې رامنې کېږي د هغې نه ښه ده چې دا دفن کړی شي. نو پیغمبر علیه الصلوة والسلام وایي تاسو کې بهترین کسان هغه دي چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښایي او دا د دې خلکو خدمت کوي. بیا وایي پنځم مه جوړېږه ګنې هلاک به شي. نو دې څلورو خبرو کې دننه ته جوړ شه که پنځم جوړ شي ته به هلاک کېږي. نو دا د دې طالبانو سره د محبت اظهار دی. بلکې دا مدرسه چې کومه ده دا داسې په معمولي ځای کې تقریبا دلته درې څلور پروګرامونه داسې شوي دي. شیخ ادریس صاحب وغیره لوی علماو ته راغلي نو د هغې په وساطت سره موږ دوی سره رابطه وشو. دوی موږ ته تاسو ته موږ قرآن مجیدونه درکړو. نو دا د غریبو طلباو یا د ټولو طلباو دا کوم چې قرآن سبق وي دا به خصوصا هغه کسانو ته دعاګانې کوي کوم چې د دوی سره مرسته کوي او د دوی دا کوم فاونډیشن چلیږي د هغو په ذریعه باندې دا قرآن مجیدونه بالکل چې څنګه د دوی سره زما رابطه وشوه او کوم تعداد چې ورته موږ ویله بالکل د هغې مطابق تقریبا څلور ورځو کې دننه موږ ته هغه خپل امانت راورسو او د ټولو طالب علمانو ته یې حواله کړو. جزاک الله خیر. مهرباني.